بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. سورة الأعراف مکی سورت تھی. دی سورت تا سورت الاعراف وی زکچی پدی سورت کی دا اعراف ذکر دی. اعراف دا جنت او دا جہنم پا منس کی زیدی اغی کی بس کسان وی دا دی پا بنا اغا اعراف حالات پدی سورت کی ذکر کی گی. نو ذکر دی سورت تا سورت الاعراف وی. دا سورت مکی دی دا ہجرت نمک کی دا نبی علیہ السلام نازل دی پا مکی دور کی نازل دی. دا سورت پہ اعتبار دا ترتیب قرآنی سر اوم دی. دا نازل دو پا لحاظ سرا یو کم سلو اختم دی. پا دی سورت کی سلیر رکوعات 200 آیتون دی. دا سورت دا قرآن کریم دا سورتونو اوم سورت تی پا ترتیبی مصحفی کی. الحمدنا دا اوم دی او نازل دو کی دا بیا یو کم سلویختم یعنی نها دیرشتم دی. دا دی سورت دا مخ کی سورت سر ربط دا دی چی دا مخ کی سورت پا آخرہ کی دا قرآن صداقت بیان شو. دا دی سورت پا شورو کی دا قرآن صداقت بیانی گی. یا دا مخ کی سورت پا آخرہ کی دا سورت الانعام پا آخرہ کی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فریضہ ذکر شواج اعلان دا توحید او براعت دا شرک. دا دی سورت پا آخرہ کی بہم دا سورت الاعراف پا آخرہ کی بہم دا نبی علیہ السلام فریضہ ذکر کی گی اعلان دا توحید او تردید او براعت دا شرک دا با ذکر کی. یا دا سورت المائدی دا سورت الانعام پا شروع کی دا اللہ پاک دا توحید دلائل عقلیہ بیان شیو. او دا دی سورت الاعراف پا شروع کی ہم دا اللہ رب العالمین دا توحید دلائل ذکر کی گی. دا ربط شود اول سرا آخر سرا او دا آخر دا اول دا آخر سرا. پدی سورت کی مخاطبین اولا مشرکان دی او مشرکان دا مکی چو ناغی با قیامت نمانو. نو دا صورت دا اول رکونا تر دشپگم رکو پوری با آخرت ذکر شی. او بیا مشرکان دا مکی دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت نمانو. نو دا صورت دا اتم رکونا تر دا آخر پوری بعد دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رسالت بیان شی. خلاصہ دا صورت چونکہ دا مکی دے و پا مکی صورتوں کی دری مضامین ذکر کی گئی. توحید دا اللہ یووالے اللہ پاک دا ذات او دا صفتوں پا لحاظ سر یواز دی اس قسم شریک نلری. دویم مضمون با دا رسالت ذکر شی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ پاک رشتون پیغمبر دی او دا دی دلائل با بیان شی. او دریم مضمون پا مکی صورتوں کی آخرت ذکر کی گئی چی دا مرگ نباد جنشتا. اول جن دا مرگ نباد پا قبر کی دی او ورپسی دویم جن دا قبر نباد پا آخرت کی چی یا با جنت یا با جہنم میں دا مرگ نباد جنشتا. نو مخاطبین دا دی صورت اولاً دا مشرکان دا مکی دی. نو پا دی صورت کی بدا دری وال مضامین بیان شی. دا صورت پا اولنے رکو کی دا قرآن کریم صداقت اللہ بیانی چی دا قرآن دا ما نازل کردی دی. اس کے دا مشرکان کافران ستا پیغام نقبلی. نو پا دی باند خفکی گا ما نافرمان خلق دا اللہ دا عذاب نیروا او نیکان خلق تا خوش خبری ورکوا. بلنی مشرکان و کافران تا اوایا چی مات اللہ قرآن نازل کردی زددی دا تابدار مکلف یم
او تاسو د الله نه علاوه دا نور خدایان لټوي نو په دې کې هیڅ قسم فایده نشته. الله پاک یاد کوي توبه وباسي د شرک نه توبه ګار شي. بل په دې صورت په دې رکوع کې په دې قرآن کریم کې د پخوانو خلکو حالات تاسو ته بیان شوي دي. پخوانی نافرمانه خلک الله هلاک کړ، عذاب پرې راغی. تاسو د هغې نه عبرت حاصل کړئ. که عذاب در باندې راځي نو د شپې په ټیم کې یا د ورځې په آرام کې نو تاسو به د عذاب نه بیا څوک بچ کړي نو توبه وباسي، ایمان راوړي. د پخوانو قومونو هلاکت چې په هغې باندې کله راغی نو هغه وخت کې دوی سره بله بهانه نه وه، صرف دا به یې وي چې موږ ظالمانو موږ نه غلطي شوې ده. او بیا الله جل شانه فرمایي نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته چې تا ته موږ د مخکنو حالاتو خبر درکو او ستاسو سره د علم نه تا ته موږ خبرداري درکو او موږ غایبېدونکي نه یو. چې کله قوم نافرماني وکړه په هغې باندې عذاب راغی. او بیا الله رب العالمین اعمال و وزن ذکر کوي چې د نیکانو تله د نیکۍ چې درنه شي دا به کامیاب شي، او د بدانو تله د نیکۍ چې سپکه شي دا به ناکام وي. نو فرمایي الف لام میم صاد، الله پیږي په معنا د دې حروفو باندې دا متشابهات دي. کتاب دا قرآن کتاب دی انزل الیک چې نازل شوی تا ته فلا یکن فی صدرک، پس ته مکیږه په خپل سینه کې حرج تنګې والا منه د دې قرآن نه لتنذر به د پاره دی چې تو یې په دې قرآن باندې خلق و ذکر للمؤمنین او دا نصیحت د مؤمنانو د پاره. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، تاسو تابعداري وکړئ دا کتاب چې نازل شوی دی تاسو ته ستاسو د رب د طرف نه. ولا تتبعوا من دونه اولیاء، او تاسو تابعداري مکئ ما سوا د الله پاک نه د نور خدایانو. قلیلا ما تذکرون، ډېر کم دي کسان چې تاسو کې نصیحت حاصلوي. وکم من قرية هلكناها، او ډېر زیات د کلو والا خلکو نه موږ هلاک کړو. فجاءها باسنا بیاتا، پس راغی په هغې باندې زموږ عذاب بیاتن د شپې په وخت کې هم قائلون یا د ورځې په خوب کې. فما كان دعواهم اذ جاءهم باسنا، پس نو د دې خبره کله چې راغی په دې عذاب زمونږه الا ان قالوا انا كنا ظالمين، مگر دا چې دوی ویل یقینا موږ ظالمانو. فلنسألن الذين ارسل اليهم، پس موږ به خامخا تپوس وکړو دا هغه قومونه چې هغې ته لېږلي شوي پیغمبران د قومونو به هم تپوس کوو. ولنسألن المرسلین، او موږ به خامخا تپوس کوو د پیغمبرانو نه. نو د قوم نه به تپوس کوو چې تاسو دین قبول کړی او که قبول کړی مو نو، او د پیغمبرانو نه به تپوس کوو چې تاسو دې قوم ته پیغام رسولی او که رسولی مو نو. فلنقصن علیهم، پس موږ خامخا بیانو په دوی باندې بعلم سره د علمنا، من بخامخا بیان کو په دوی باندې سره د علم نه، یعنی دې ته موږ د دې حالات به بیا بیان کو. وما كنا غائبین، او نه دوی زموږ نه پټېدونکي. والوزن یومئذ الحق، او دا وزن د اعمالو په دغه ورځ د قیامت باندې حق دی. اهل سنت والجماعه څلور مسلمانان عقیده لري چې الله پاک په قیامت کې د عمل د تللو دپاره یو غټه تله لګوي. هغه تله به ډېره زیاته غټه وي، لیکن د مسلمان د کلمې برکت به دومره وي چې یو پیره کلمه وینا تله په هغې باندې درنه شي. او د کافر وزن به دومره سپک وي چې کافر سره به اسم نه وي، عمل تله به د نیکۍ سپکه شي. فمن ثقلت موازینو فاولئک هم المفلحون، پس د چا چې درنه شوه تله د نیکۍ نو دا کامیاب دي. ومن خفت موازینو د چا تله د نیکۍ چې سپکه شوه فاولئک الذین خسروا انفسهم، دا هغه خلک دي چې دوی تاوان کې چوري خپل ځانونه. بما كانوا بآیاتنا یظلمون، په سبب د دې چې دوی زموږ په آیاتونو باندې انکار کوونکي ظلم کوونکي. ولقد مکناکم فی الارض وجعلنا لکم فیها معایش،
او په تحقیق سره موږ تاسو باندې احسان کړی دی قدرت مو درکړی دی په ځمکه کې او تاسو ګرځولي موږ ستاسو دپاره په دې ځمکه کې معاش اسباب د ژوندګۍ د تېرولو قلیلا ما تشکرون ډېر کم دي کسان چې تاسو نه شکریا ادا کوي ولقد خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا په مخکې رکوع کې الله رب العالمین انعامات بیان شو اوس په دې رکوع کې هم د الله رب العالمین انعامات په هغې کې لوی نعمت د حضرت آدم علیه السلام پیدا کول دي یا په مخکې رکوع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د رسالت دلیل د قرآن نازلېدل بیان شو په دې رکوع کې د نبی علیه السلام د رسالت دلیل واقعه د حضرت آدم علیه السلام ذکر کیږي آدم علیہ السلام اللہ پیدا کو فرشتوں تے حکم کو سجدہ وتو کہ یغی وتو کا ابلیس ونکړه ابلیس ته الله ولید ونکړه وای زه دنه بهتر یم دې د خور پیدا رزه د اور نه رزخیمه الله وته وزه د جنت نه ذلیل بیا الله پاک نے مهلت ورته الله مهلت ورکړه تر قیامت پورې دې شیطان بیا قسم وکړ زه به خامخا په کوم خبره چې زه تا ګمراه کړم زه به ستا دا بندګان ګمراه کوم یو طرف نه بل طرف نه ودی تر اعظم الله پاک او فرمایي چې ستا مرګتیا چا وکړه نو زه به هغه تا سره جهنم کې یو ځای اچو آدم علیہ السلام او بیبي ته الله پاک وی جنت کې اوسېږي دا خاص اونه به نه خوري شیطان وسوسه واچوله قسمونه ورته وکړل چې ستاسو خیر خوا یما دا اونه که تاسو خور تاسو همیشه په جنت کې شئ یا به تاسو نه فرشتي جوړی شي هغه دانې په اورخوړه الله پاک د دوی نه هغه جنتی لباس لري کو او دا غینه بعد الله پاک دې ځمکې تراکوز کړل بیا دا غینه بعد آدم علیه السلام او حوا بیبي توبه وبستله الله رب العالمین دې ته معافي وکړه هغه واقعا مخکې تاسو ته په سورې بقره کې تفصیلا ذکر شوی دا نو دلته مختصرا وینو فرمایي ولقد خلقناکم ثم صورناکم فتاقیسم پیدا کړی تاسو بیا متاسته شکل صورت در کړی ثم قلنا للملائکه اسجدوا بیا موږ فرشتو ته تاسو سجدو کړی آدم علیه السلام ته فسجدوا فسغی سجدو کړی الا ابلیس ونکړه لم یکن من الساجدین دینو د سجده کوونکو نه قال ما منعك الا تسجد اذا امرتك الله پاک او فرمایل کوم سیستم نکړي چې تا او نکړه سجدا کله چې ما تا ته حکم وکړ قال انا خير من ادوي بهتریم د آدم علیه السلام نه خلقتني من نار وخلقته من طين تا دې پیدا کړی د اور نو تاسو پیدا کړی زه دې پیدا کړم اور نو دې پیدا کړی د خټینا قال فابت منها فما يكون لك الله پاک او فرمایي کوڅ دې جنت نه مناسب ستاده پاره انت تکبر فی چتا تکبر کی په جنت کی فخرج انک من الصاغرین توجد جنت نا تذلیل شوی د ذلیل خلق نه قال انجنی لا یوم یبعثون ابلیس ما تمولت را کتر د قیامت پوری قال انک من المنذرین الله پاک فرمایي یقینا تا تمولت درکړې شو قال فبما غويتني لقد لم صراطك المستقيم ابلیس په کوم سبب چې تا زه گمراه کړم زه به خامخا کینم دوی ته په نیغه لاره باندې پاغې به دي گمراه کوم ثم لآتینهم من بین ایدیهم بیا به زه راځم ستا دې بندګانو ته د مخکې طرف نه ومن خلفهم شات طرف نه وعن ایمانهم خي طرف نه وعن شمائلهم د ګس طرف نه ولا تجد اکثرهم شاکرین ته به نه مومې په دې کې اکثر شکر گزار قال اخرج منها مذءوما مدحورا الله پاک او فرمایي تو زه دې جنت نا مذءوما معیوبا رټل شوی عیب جن مدحورا او ذلیلا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين خامخا چا چې ستا تابعداري وکړه د دې بندګانو زمانہ مذهب خامخا لأملأن جهنم منكم اجمعين زب خامخا جهنم ډکوم ستاسو ټولونه ويا آدم اسكن انت وزوجك الجنة او يا آدم عليه السلام توسيغا استا بيبي په جنت کې فكلا پستا سخري من حيث دا غزين شئتما كم جه کې مو چې خوخه ولا تقرب هذه الشجره او تاسو منځ کېږي دی اون ته فتكونا من الظالمين والنشيب تاسو ظالمان نا انصافا خلاف اولا کار کوونکی فوسوس لهما الشيطان وسوس واچل دي دوالو ته شیطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سواتهما
د پاره دی چې ښکاره کړي د دې دواړو هغه اندامونه چې دوی پټ کړي دي د خپل عورتونو نه. وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة او دی ابلیس وی تاسو نه منع کړی رب تاسو د دې اونې د خوړلو نه الا ان تكونا ملکین او تكونا من الخالدین مگر دا چې تاسو بشي کدا مو خپل فرښتې یا به تاسو چې همیشه دا اوسیدونکو نه په جنت کې. وقاسمهما او شیطان قسم کو دې دواړو ته انی لکما لمن الناصحین یقینا تاسو دواړو لپاره خیر خواهانو نه یم. فدلهما بغرور پس را کوز کړ دا دواړه په دوکي باندې فلما ذاق الشجرة هر کله چې دې دواړو سکل هغه بوټي بدت لهما سواتهما ښکاره شو دې دواړو ته دي اندامونه عورتونه وطفقا یخصفان علیهما من ورق الجنة او شروع شول دې دواړو چې ښودلې په خپل ځانو باندې پاڼې د جنت د کیلو د بوټي یا د انځر د بوټي پاڼې په ځان باندې ښودلې جنتي لباس ختم شو. وناداهما ربهما او آواز کدی طرف د دی علم انحکما تلکما الشجرتی آیا تاسو مانه منې کړی د دې اونې د خوړلو نه. واقل لكم عینو ویل ما تاسو ان الشیطان لكم عدو مبین یقینا شیطان ستاسو لپاره ښکار دشمن دی. قال ربنا ظلمنا انفسنا دې دواړو وی اے رب زمونږه موږ ظلم وکړ په خپل ځان باندې. وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا كَتَمَنْ تَبَخَنَانَكِ وَتَرْحَمْنَكِ فَمَنْ بَانْدِي لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ مَنْ خَامَخَا شُودَ التَّاوَانِيَانُنَا قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ الله پاک او فرمائے تاسو کو شی باز تاسو د باز لپاره په دشمنه وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ استاد لپاره به پزمک کې زید قرار او اسباب د جون ته د نیټه پوری. قال الله پاک فرمایل فيها پدیزمک باندې تحیون تاسو بجن تیروي وفي او پدیزمک کی تموتون تاسو بفاقی گهم ومنها تخرجون د دزمک نه تاسو وستل شي د قیامت پر ورځ باندې. یا بني آدم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. تدې رکو د مخکې رکو سره ربط او مناسبت دادي. په مخکې رکو کې آدم علیه السلام سره الله پاک خبرې بیان شي. اوس په دې رکو کې د آدم علیه السلام بچو سره الله پاک خبرې کوي. الله پاک فرمایي چې تاسو باندې می نعمتونه ډېر کړي دي. یو دا نعمتونه نه تاسو جامې دي چې پاغي باندې تاسو خپل اندامونه پټ کړی دي او تاسو پکې زیب و زینت دي. جامې د دې دو فائدې دي، یو انسان پټول او دویم حسن. قرآن وایي چې جامو کې انسان ښایسته ښکاري، نو کوم خلک چې دا بې جامو ګرځي دا د قرآن په اصطلاح کې بد ښکاري. نن زمون مسلمانان هم چې جامې اچولي ځان ورته ښه نه ښکاري او د جدا لغړ رواني نو ځان ورته بیا سم ټانګې ښکاري او ځان ورته بیا سم اسپې چیلې ښکاري. بیا خصوصا زمون د دور زنانا چې دوه درې ټکي ABC یاد کړي بیا خو الوج په لارو کې او دا پروام نه کوي چې په لاره باندې دا مسلمانان زما د وجې ګناهګاري. الله پاک فرمایي چې تاسو دا نعمت په خپل استعمال کې راولي، جامې اچوي ځان نه پکې پټ کړي. نو کوم جامو کې چې انسان ښکاري نو دا جامې شرعاً جامې نه. بیا الله جل شانه د شیطان نه د بچ کېدو حکم کوي چې دا شیطان ستاسو داسې دشمن دی چې ستاسو پلار او ستاسو مور آدم علیه السلام حوا بیبي د جنت نه راوستلو. دا دومره لوی رذیل دی، تاسو د دنه ځان بچ کړئ ځکه دا شیطان د کافرانو دوست دی. تاسو مسلمانان ته ځان وساتئ. بل د جاهلیت د زمانه د کافرانو یو رواجو دغه تردید الله کوي. جاهلیت په زمانه کې د مکی مشرکانو با په خپل جامو کې طواف کو چې د بهر نه بسوک راغي عمرې د پاره یا د حج د پاره دوی به ورته وي چې ته به خپلو کپړو کې طواف نه کې بلکې یا به مونږ کپړې درکو. نو که دوی سره به کپړې ډېرې وي هغې له بیا ورکې طواف به هغې کې وکړو او که نه
دې سره به کپړې نه وي چې هغه له ورکړي نو ته په بربنډه به کې ستا کپړې د ګناهونو دي نو ته به د کعبې نه طواف د ګناهونو سره نه کې دا کپړې د ګناهونو به د ځان نه لرې کې په بربنډه به طواف کې دې به د کعبې نه تاوېدل طواف به کوو په بربنډه نو بیا به دې ته چې وویل چې دا کار تاسو ولې کوئ وایي دا موږ ځکه ګزار زموږ د پلار نیکه کار دی حالت د پلان کې کار دي چې دلیل شته دلیل وسره نو او دویم دلیل به دی دا وي چې په دې باندې موږ الله حکم کړی الله فرمایي د عالمانو دروغ وایي الله تاسو ته کله ویل چې په بربنډه طواف کې دا تاسو په الله دروغ تړي الله حکم دا کوي چې تاسو کله عبادت کوئ نو خپل لباس ځان باندې اچوئ لباس خپل استعمال کې راولئ د نارینه عورت د نامې نه واله تر زنګانه سره او د زنانه عورت د سر د ویښتنا تر د لاسونو مړوندونو پورې او د مړوندونو نه د خپې د ګیټو پورې دا ټول وجود به پرده کې پټ وي که دې کې وجود ښکارېدو نو بیا به مونځ نه کېږي نو الله فرمایي د عبادت دپاره تاسو خپلې جامې اچوئ یو طریقه دا شوه دویم دا چې تاسو کله عبادت کوئ نو د اخلاص سره یې کوئ د ریاکارۍ او د ښودنې په نیت باندې عبادت مه کوئ ځکه دا بیا نه قبلېږي نو الله جل شانه فرمایي یا بني آدم ای اولاد د آدم علیه السلام قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا په تحقیق سره موږ نازل کړي دي ستاسو دپاره جامې چې پټوي ستاسو اندامونه او ستاسو زینت دي ولباس التقوى ذلك خیر او جامې د تقوا دا ډېرې غوره دي ذلک من آیات الله لعلهم یذکرون دا آیاتونه د الله پاک دپاره دي چې دوی نصیحت حاصل کړي یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان اے اولاد آدم علیہ السلام امتحان کی دیوان چی تاسو شیطان کما اخرج ابویکم من الجنتی لکا سنگی چستاسو مور پلا آدم علیہ السلام ہوا بی بی وستی جنتنا ینزعو عنہما لباسهما لیریهما سواتهما وی وستلی دا دیدوار نجامی دا دیدوار دا پارا دی چوخی دی تر دی اندامونا انہو یراکم و قبیلو بی شکدا شیطان تاسبینی وقبیلو ددا ملګری من حيث دا غزين لا ترون چې تاسو نه وینئ ان جعلنا الشياطين اولياء للذين لا يؤمنون يقينا من ګرځو شیطانان دوستان دي خلکو چې ایمان نه وروړي واذا فعلوا فاحشه قالوا وجدنا عليها آباءنا اور کله چې دا مشرکان کافران په بربنده باندې طواف نو دی وي مونږ مندري په دې باندې خپل پلاران والله امرنا بیا دیم دلیل وی چې الله پاک موږ ته حکم کړی د بربنډې د طواف کول تو فرما ان الله لا یامر بالفحشاء بیشک الله پاک حکم نکي د بیا حیاي په بربنډ طواف کول دا خو بیا حیاي ده اتقولون علی الله ما لا تعلمون آیات سوای د الله مبارک هغه چې تاسو ته پته لګي قل تو فرما امر ربي بالقسط حکم کړي ما ته زما رب د انصاف اقیم وجوهکم عند كل مسجد اتاس قائم کې خپل مخونه په وخت هر عبادت کې ودعوه مخلصین له الدين او تاسو عبادت کې دی الله په داسې حال کې خالص کول کې د الله لپاره خپل دین کما بداکم تعودون لکه څنګه چې الله پاک تاسو په شروع کې پیدا کړی بیا الله پاک تاسو پیدا کړی فريقا هدا یو ډله چې هدایت والده او فريقا حق عليهم الضلاله او بل وډله چې لایق شي پاغي باندې گمراهي انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله یقینا دین سي شیطانان سي دوستانه باندې سوا د الله ويحسبون انهم مهتدون او د دوی د خیال چې دی پیدایت باندې هم دي یا بني ادم خذوا زینتکم یا اولاد آدم علیه السلام تاسو رسي خپل لباس عند كل مسجد په وخت د عبادت کې وکلوا تاسو خوري واشربوا اسقي ولا تسرفوا اسراف مکه شرک مکوي انه لا يحب المسرفين بشك الله پاک نخوه خوي اسراف کوونکی قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده فمخکې رکوع کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فریضه بیان شو اوس په دې رکوع کې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فریضه ذکر کی په دې رکوع کې الله رب العالمین پاغه خلق باندې رد کړي چې د ځان نه کوم سيزونه دي حرام ګرځولي دي الله پاک فرمایي چې دا خسيزونه دا پاک سيزونه دا تاسو رزق دي دا حرام وای ما دا حلال دي او بیا دا رزق په دنیا کې چې الله پاک پیدا کړی اصل حقدار د دې مؤمنان دي او بالتبع کافرانم خوري
نو که په دنیا کې دا کافران ژوند تیری رزق حاصلی دا برکت د مؤمن دی ځکه چې مؤمن وی قیامت نه راځي نو کافر مزي کوي او که مؤمن لاړ او کافر صرف پاتې شو نو کافر بیا قیامت راځي عذاب به پرې راشي نو دا کافر دا رزق دا د برکت د مسلمان او بیا الله پاک فرمایي چې دغه سيزونه مې حرام کړي نه دي البته د ګناه د بے حیايي سيزونه شرک دا مې حرام کړي دي نو تاسو شرک او کفر د په بربند طواف کوي اگر ته حلال کاری او حلال ساروي په ځان حراموي بے دلیل لګیای بیا الله جل شانه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم امت ته ذکر کوي چې اے اولاد د آدم علیه السلام تاسو د مخکنو پیغمبرانو چې کوم دلائل راغلي دي پیغمبران تاسو ته راغلي دي تاسو ته دلائل د الله پاک د وحدانیت وایي نو ګوره د دې تابعداري وکړئ چا چې تابعداري وکړو نیک شو الله به در جنت ورکړي او که چا مخالفت او نافرمانی او تکذیب وکړو الله پاک به جهنم ته بوځي بلې مشرکان کافرانو په الله پاک باندې دروغ تړل الله د پاره بچی ثابتول الله فرمایي دا ډېر لوی ظالم دي څوک په ما دروغ وایي او بیا چې کله ورته فرشتي راشي او مړ کوي دوی ته به ستاسو خدایان چرته دي چې تاسو ځان سره ځان له خدایان جوړ کړو دی به زمون خدایان خو مونږ ته نه ښکاري مونږ نه روک شوي دي بیا به الله پاک حکم وکړي چې دا کافران د مخکنو کافرانو پسې جهنم ته ور داخل کړي نو بیا په جهنم کې د کشرانو کافرانو د مشرانو کافرانو جګړه شي کشران کافران به دا مشران کافران یادي چې دی مونږ گمراه کړو دا زمونږ خانو دا زمونږ سیبو او دا زمونږ مشرو مونږ گمراه کړو الله دې ډبل عذاب ورکا دا کشران کافران به دا مشران کافران وای نه مونږ په تاسو ته نو ویل چې گمراه شي تاسو په خپل غلطي کړې و نو که تاسو جهنم ته راغلي کفر مکړي دا زمونږ د وجنه په خپل راغلي الله فرمایي ټول به عذاب سکي یو هم نخلاصي کې کافرانی نو فرمایي قلتو فرمائے پیغمبر علیہ السلام من حرم زینت اللہ اللتی چا حرام کرے زینت دا اللہ پاک اغا اخرج العبادی چا اللہ پاک راوست اخپلو بندگانو دا پاروت طیبات من رزق و فاق رزق چا حرام کرے دی اللہ خونه دی حرام کرے قلتو فرمائے للذین آمنو دا خوراک و دا نعمتنا دا اولن دی دا کسان دا پارا آمنو چاگی مومنان دی فی الحیات الدنیا پا جند دنیا کے خالصتا صرف یوم القیامت پورز دا قیامت صرف دا مومنان دا پارا دی کافر بتبا خوی کذالکم دارنگی نفصل آیات لقومی یعلمون من بیانو آیاتنا دے قوم دا پارا چاگی پیگی قلتو فرمائی انما حرم ربی الفواحش ما ظهر منها وما بطن حرام کړی دی رب زما د الفواحش گناهونه ما ظهر منها وما بطن هغه چې پټو ښکاروي والاثم او واړه گناهونه والبغي ظلم بغیر لق پناه باندې وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان او دا چې تاسو شرک کوي په الله باندې خدایانو چې نازل کړي په هیڅ دلیل وان تقولوا على الله ما لا تعلمون الله پاک حرام کړی دا چې تاسو تړي په الله باندې درو ما هغه څه الله تعالی چې تاسو ته پته نه لګي ولكل امتنا جلدا امت پاره ونیټه دا یو مرګ مقرر دي فاذا جاء اجل لا يستاخرون ساعه ولا يستقدمون هر کله چې راشي دوی ته نیټه د مرګ دی بنرست کیږي او ساعت ولا يستقدمون نبدي وړاندې کیږي یا بني آدم ای اولاد آدم علیہ السلام اما یاتینکم رسول منکم کچر راشتاست پیغمبران زما د طرفنا یقصون علیکم آیاتی دیو بیانی پتا سو زما یاتنا فمن اتقا چاچ تقوی اختیار کړه واصلها ځان بچ کړه د شرک نو عمل د نیکیو کو فلا خوف علیهم ولا هم يحزنون پس نبی اس قسم یار پدی باندې بدی غم جن شي والذین کذبوا بیااتنا واستكبروا عنها او کسان چې کفر کو تکذیب کو زمون د آیاتونو تکبر کو زمون د آیاتونو نه اولئک اصحاب النار هم فيها خالدون دا کسان به خوندان د اوری و همیشي په دې اور کې فمن ظلم ممن افترى على الله كذبا پسوک دی وی ظالم دا چانه چې تړي په الله پاک باندې درو الله د پاره بچي ثابتې او کذب آیات یا تکذیب کې د الله پاک د آیاتونو قرآن اولئک دا کسان چې دی نالهم نصیب من الكتاب رسیږي ودی ته سره دوی دا من الكتاب دا لوح محفوظ چې دی د پاره کوم رزق لیکل شي د اخره کې کوم عذاب لیکل شي
حتی تردی پوری دا جاتم رسولنا یتوفونم کل چی راشدی تزمنگ فرشتی او وفات کوي دوی لرا قالوا نوی بدا فرشتی دی کافرانو تا د ذلت د پار اینما کنتم تدعون من دون الله کم دی استاسا خدایان چې تاسو عبادت کو سوا د الله قالوا دی وی ضلوا عنا زمن غایب شوی دي وشهدوا على انفسهم دی بغوای ورکه په خپل ځان باندې په وخت د مرګ نوم کافر چې بشک دي کافران دي قال الله پاک وہ فرمائے ادخلوا فی قد خلت من قبلكم تاسو داخل شي فی پاغ امتونو کی قد خلت من قبلكم چستاسو نوڑاند کم تیر شوی دی من الجن دا پیریانو کافراننا والانس انسانانو کافرانونا فی النار پا جہنم کی داخل شي کلما ارکلا دخلت امتون چی داخل شي و جماعت دی اورتا لعنت دختانو لعنت بوی پدی باندې نور کافران حتی تردی پوریدت دارکو فیها جميعا چی دا طول کافران دی جہنم تا داخل شی قالت اخراهم نوی بدا کشران کافران لی اولام دا مشران کافران دا پارا ربنا هؤلاء یضلونا اے رب زمانگا داخل دی چی دی من گمراہ کرو فآتیم عذابا ضعفا من النار تورک دی تعذاب دو چند جہنم قال اللہ پاک بو فرمائی لکل ضعف ولکن لا تعلمون دار چا دا پار ڈبل عذاب دیکن تاسو نپے گئے وقالت اولام لیقرام اوی بدا مشران کافران دی کشران دا پارا ایک کشران تبوی فما کان لکم علینا من فد نشتستا دا پارس قسم فضیلت فذوقوا العذاب اللہ پاک با فرمی تاسو سکی عذاب ما کنتم تکسبون فسبب ددی چی تاسو کم کفر کری دی پا دنیا کی ان الذین کذبوا بی آیاتنا واستکبروا عنها فمخی رکو کی دا مکذبین انجام جہنم بیان شو اس پا دی رکو کی ہم دا مکذبین کافران انجام جہنم ذکر کی اللہ رب العالمین فرمائی دا کافر دا پارا جنت تطلل محال دا سیدی لکا اوخ چی دستن پسم باندی در نکول محال دی دا شان دا کافر دا پارا دا جنت دروازی یا اسمان دروازی یا جنت دا داخل دل دا سی محال دی جہنمیان و کافران دا پارا پاخرت کی دا جہنم بستری وی دا جہنم پردی بوی لباس پردوی دا اور وی او دا بدلب اللہ دیل ورکی نمگا پا دنیا کی کافران مزی کی دا دنیا ہر قسم فحاشی بے حیائی کی اور زمون مسلمانان اگر طریقیز دا کی خود دغی خلق انجام دیر بد دے خیرت کی مسلمانان اللہ پاک فرمائی چاچ ایمان نوڑو اور نیک عملوں کو اللہ پاک بے جنت تا داخل کی دا مسلمان دا پارا انجام جنت اور دا کافر جہنم بیا چې دا مومنان الله پاک جنت ته داخل کړي د دې پزړو کې کده یو بل سره کوم معمولی انتخابګان غوم الله پاک ختم کړي او دا مومنان په جنت کې د الله پاک شکریا ادا کیا الله شکر دی چې تا مونږ ته هدایت کړی دی مونږ ته پیغمبران ناغلو مونږ دا غي منلو دا جنت والا به جهنميان سره خبرې وکړي جنتیان به جهنميان ته आवाज وکړي چې مونږ سره الله کوم وعده کړی و د جنت نو مونږ ته خو جنت راکړو تاسو سره چې الله کوم جهنم د عذابونو وعده کړو عذاب درک دوی به او مونږ له عذاب راکړو ګور مومنان ته جنت د الله وعده کافرانو سره الله وعده د جهنم دوار تبخپل حصہ ملاوي بیا به جنت او جهنم په منځ کې یو پرده ده چې د چا نیک اعمال دواړه طرف ته نیک او بد اعمال برابر شو حذیفہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې دا انسان با اللہ پاک پا اعراف کے واچی اعراف دا جنت او دا جہنم پا منس کی یو مقام دی دی اعراف کی دا جنت طرف نعمت شتا او دا جہنم طرف پکی عذاب شتا نو دا درمیانه زیدی دا اعراف والا خلق چی کل اوینی دا مسلمانان دی او پیجنی چی دا مسلمانان دی دا نیکان خیستا خلق چی دی دی با پا دی مسلمانان سلامون واجی بیا جستر کی دی راوالو لشی دی کافرانو طرف تا دی با پیشا جہنمیان دی با دا اللہ نسوالو کی یا اللہ منگ دا دی سر ممل کری کو دا ظالمان مشرکان نو فرمائی ان الذین کذبوا بی آیاتنا بے شکا کسان چی تکذیب کو زمان دا آیاتنو واستكبروا عن تكبروا کو زمون د آیاتونو ایمان راونلو
لا تفتح لهم ابواب السماء نبشی کلاول دوی تا دروازی دا اسمان ولا يدخلون الجنت و دی بن داخلی کی جنت تا حتی یلج الجمل فی سم الخیاط تردیب پوری چی داخل شی اخ پسم دستن پسم کی وکذالک نجزی المجرمین اندارنگ من بدل ورکو مجرمانتا لهم من جہنم مہاد ومن فوقهم غواش دوی دا پارا دا جہنم نجان پردی دی مہاد فرش دی جامی دی ومن فوقهم غواش و دا پاسا پردی دا جہنم دا اور دی وکذالک نجزی الظالمین اندارنگ من بدل ورکو ظالمانتا والذین آمنوا وعملوا الصالحات وکسان چا ایمان روڑی عمل کری دنے کے لا نکلف نفسا الا وسعها من نمکلف کو یونس مگر داغی دا وسع طاقت مطابق دغا مومنان چیزو علیکا اصحاب الجنت دا جنتیان دیون فی خالدون دیو پدی جنت کے ہمیشوی ونزعنا ما فی صدور من غل منگوبا سواغ اختلاف و خفگان چا دی پسینور کی دا مومنانو من غل سا خفگان یاکینا تجری من تحتهم الانہارو چی بہی کی با لاند داغی دا امنا نهرنا دا قلاغان نهرنا وقالوا اوی بدا مومنان الحمدللہ اللذی حدانا لہذا طول صفتنا اللہ پاک غزات دا پارا دی چه ہدایت دو گمک تردی عمل او دا دی ایمان وما کننا لناتجه لولان حدان اللہ او کچرنو منگا چا اللہ پاک منگ تا ہدایت کرنو منگ بچرتم دا ہدایت حاصل کرنوی لقد جاءت رسول ربنا بالحق فتاقی سر آغلون رسول ربنا بالحق رسول پیغمبران زمان درب پرشتونی ونود ان تلکم الجنتو دی تباوازوشی چی دا جنت چینی اولی تمو تاستا مفت کی در کریشو بما کنتم تعملون بساب دا عمل کی چی تاسو کم کری ونادا اصحاب الجنت اصحاب النار آواز بو کی خواندان دا جنت جہنمیانو تا ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا یقینا من امندل اغواد چا اللہ پاک زمان سرکڑ وارشتونی جنت را تراکو فحل وجدتم ما وعد ربکم حقا پس آیتا سمندل اغواد چا اللہ پاک تا سرکڑ ود عذاب حقا قالو ندیبو انعام آو فأذنم أذنم بینم آواز بو کی آواز کا ان کی پمن زدوی کی جبریل علیہ السلام اسرافیل علیہ السلام اللعنت اللہ علی الظالمین چلانت دا اللہ دی پا ظالمان و کافران الذین ظالمانا کسان دی یسدون عن سبیل اللہ چلی خلق بندی دا اللہ پاک دا دیننا ویبغونها عوجا دی لٹی دا اللہ پاک پا دین کی کوگوالی وهم بالآخرت کافرون دی پا آخرت باندی انکار کون کی دی وبینہما حجاب او پا ما بین دا دی کی بیو پردوی وعال آرافی او پا آراف باندی رجال سکسان بوی یعرفون چلی و پی جنی کلم بسیماهم ہر جماعت دا جنتیان جہنمیان پالامو باندی ونادا اصحاب الجنتی آواز بول کی جنتیان ادیب آواز کی جنتیانو تا ان سلام علیکم چھ سلامتی آدی پتا سو باندی لم يدخلوها وهم یتمعون چھ تردی وقت پوری بدا عراف والجنت تنی داخل شی پخپلا لیکن دیو پتم دا جنت داخلی دووی وَإِذَا صِرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النَّارِ اور ہر کل چواڑو نشستر کی دا آراب والا پترب دا جہنمیانو باندی قالوا نوی بدی ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین اے رب تمنگ مگر زود قوم ظالمان سرا ونادا اصحاب العراف پمخ کی رکو کی آراب والا ذکر اشو اس پدی رکو کی ہند آراب والا ذکر دیا آراب والا خلق دی با مومنانو سر سلام کو اس دے کافران مجرمانو تچ دی اگوری دی مجرمانو کافران تو ملامتیا ورکی چی تازو پا دنیا کی کفر کردی دا مال دا وجی او تازو دنیا کی تکبر کردی سفیدے در کڑا دا دنیا مال خودی کافر تا پاخرت کی اس فیدہ نور کی اب یا بوتوئی چی کافرانو ستاسو خیال دا مسلمانانو پا بارک کی دو چی اللہ پاک بدیل جنت نور کی دا غریبانان دی ازداد مسلمانان جنت کی دیو تاسو جہنم کی دین آباد با اللہ پاک آراف والا خلق تو حکم اکی چی تاسم جنت تلاشی دین آباد دا جنتیان با پمزو کی وی دا جہنمیان بڑی زیادتگی وی اوگی بوی دا جہنمیان بوتی منگ لگو لگیو برا کئی لگا ڈوڑے خورال دا جنت را کئی دیب دا جنتیان بوتی چی نا دا خوراک سکاک دا جنت اللہ پتاسو حرام کردی دی ولی تاسو پا دنیا کے زمان دن پس ٹوکی کولی
زمون مدرسو پسی زمون جماعتونو پسی زمون عالمانو پسی زمون طالبانو پسی زمون ګيري پګړې پسی زمون د مسلمانانو برقو پسی زمون د مسلمانانو دا پردې پسی تاسو ټوکی کولی دغه تاسو حال دي تاسو باندې دا خوراک سکاک باندې نن مسلمانانو زنانو د برقو پسی دا جاهل خلق د دین بیزار خلق خان دي د دې انجام ډېر بدی الله پاک فرمایي چې موږ دنیا ته کتاب قرآن لېږلی و چې هغه د هدایت کتاب و لیکن دې کافرانو په هغې ایمان نه راوړو او دې انتظار د ایمان راوړلو څه دپاره کوي چې کله د ایمان نه راوړلو انجام عذاب په دوی راشي دوی به بیا وایي چې موږ اوس ایمان راوړو لیکن بیا به ایمان نه راوړلی کېږي بیا به د ایمان نه قبلېږي دوی به بیا وایي زموږ دپاره څوک سفارش دي شته چې سفارش راله وکړي یا دنیا تلار چې موږ سم کارونه وکړو الله پاک فرمایي چې دا دنیا ته واپس تاسو نشته دنیا کې تاسو سره وخت ایمان مو نه راوړي دنیا کې تاسو سره وخت تاسو زنانو پرده نه وکړي دنیا کې تاسو سره وخت تاسو زنانو د موبایل له فتنې ځان نو ساتلی دنیا کې تاسو سره وخت تاسو د شریعت مطابق جو نو تیر کړي او تاسو عذاب کې ایثار شي نو فرمایي ونادى اصحاب الاعراف आवाज بوکی اعراف والا خلق رجالا داسې سړو ته يعرفون بسيمهم چې دی او پیژن پالا موسرا جهنم یان به قالوا ندیب مغنا عنكم جمعكم اس پکار ران لستاسو هغه جماعت وما كنتم تستكبرون او هغه سوچ چې تاسو باغی باندې تکبر کړ ایمان نه اهؤلاء الذين قسمتم ایا دا خلق دي چې تاسو قسمونه خپل کافرانو لا ينالهم الله برحمه چې دی باندې الله پاک رحمت نه نازل دا غریبانان دي ادخلوا الجنه الله حکم کی اعراف ور تاسو داخل شي جنت ته لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون اجربني پتا زبان نو تاسو غم جن شي ونادى اصحاب النار اصحاب الجنه اواز بو کی جنت جهنم یان جنتیانو ته انا فیزو علینا من الماء چې مونږ باندې لګي وبرا واړوي او من مرزقكم الله یا غفراک راکی چې کوم تاسو الله درکړي دي قالوا عباد جنتیان ان الله حرم مع الكافرين بشک الله پاک دا دوړه حرام کړی په کافرانو تاسو باندې الذين اتخذوا دينهم کافرانو کسان چې دي نیولې خپل دین لهو ولعبا په لوبو ټوکو سره لوبې ټوکې د دې دین دي وغرتهم الحیات الدنیا او دوکه کې چوری دي اسباب د مزود ژوند دنیا فاليوم ننساهم پس نن موږ پریږدو دي کما نسو لقاء يوم ماذا لکه څنګه چې دی پرېخ په دنیا کې ملاقات د دې ورځې وما كانوا بآياتنا يجحدون او هغه سوچ دی په زم پایاتونو باندې انکار کوونکي ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم او فتاخيس هم روړي دوی ته کتاب چې فصلناه على علم چې موږ تفصیل سره بیان کړو سره د علمنا هدن هدایت او رحمت لقوم يؤمنون دا قوم د پر چې ایمان نوړي هل ينظرون کافر انتظار نه کوي په ایمان نوړل کې الا تعویل مگر د انجام یوم باغرت باندې یاتی تعویل چې را بشي انجام د ایمان نه وړلو يقول الذين نسوا من قبل ويبا كسان نسوه چغی پریخی دا ایمان یا پریخی دی پا قرآن کریم باند ایمان یا پا قیامت باند من قبل ولان دی پا دنیا کی دی بسوئی قد جاءت رسول ربنا بالحق پتاقی سراغل منت پیغمبران در رب زمنگا پرشتونی فهل لنا من شفاعة فيشفعوا لنا آیشتا زمانگ دا پارا سوک سفارشتی چی شفاعتو کی زمانگا او نرد فنعمل غیر الذي كنا نعمل یا منگ رد کریشو دنیا تا نمانگ با عملکو علاوہ دا عمل چی پا دنیا کے منگ مخی کری دی پا دنیا کے منگ کم کارو نکو اس باغن نکو سوکشتا چی واپس مولی گی قد خسروا انفسهم الله پاک بو فرمای چې دي تاوان کې چوری خپل ځانونه وضل عنهم ما كانوا يفترون غایب شدوینا خدایان د دوی چې کوم دي د ځان نه جوړ کړی دي ان ربكم الله الذي خلق السماوات والارض په مخکې رکوع کې تردید د شرک اعتقادي بیان شو اس پدے رکو کی ہم تردید د شرک اعتقادی ذکر کیگی پا ذکر کولو د دلائلو د توحید سا اللہ رب العالمین پا دی آیاتون کی د خپل یووالی دلائل ذکر کی
بیا د دعا غوښتلو طریقه ذکر کی چې د الله نه دعا غواړي په عاجزۍ سره په پټه باندې او بیا حکم کی چې تاسو په ځمکه کې فساد مکوئ په شرک او کفر سره په ګناهونو سره او د الله نه چې کلم دعا غواړي نو په یره او په تمه باندې یره د عذاب نه او تمه د رحمت کوي الله پاک رحمت نازلوي او بیا د خپل توحید الله پاک یو بهترین دلیل ذکر کوي چې هواګان ولېږم د باران نه وړاندې دی هواګانو سره اوریځې روانې درنې درنې اوریځې په هغې کې اوبه وي چې کوم ځای باندې زموږ اراده د باران ورولي په هغې باران وورو ځمکه مړه وي شاړه اوچه ځمکې چې باران پې وورو د هغې نه ښایسته بوټي را زرغون شي شینکۍ پیدا شي دا کومه ځمکه چې بوټي ښي دا مثال د مسلمان دی او دا کومه ځمکه چې داسې چې هغې باندې باران هم وشي همغه شان نوجنه پرته وي همغه شان شاړه پرته وي دغه مثال د کافر دی قرآن نازل شو مسلمان ته فایده واخیستل عمل وکړو او کافر ته فایده وانخیستل همغه شان کافر پاتې شو نو فرمایي ان ربکم الله الذي خلق السماوات والارض بېشک ستاسو رب الله پاک هغه ذات دی چې پیدا کړي اسمان نو ځمکې بستة ایام په شپږو ورځو کې ثم استوى على العرش بیا الله پاک استوا وکړه په عرش باندې یغشي الليل النهار الله پټوي پشپا باندې ورځ یطلبو حثیثا دا دواړه یو بل لټوي حثیثا په تلوار باندې والشمس الله پاک پیدا کړی دین ور والقمر سپوږمۍ والنجوم والستور مسخرات تابع دي بامر د الله د حکم الا خبر دا له الخلق والامر د الله لپاره مخلوق پیدا کول او حکم کول دي تبارک الله رب العالمین دا الله پاک دی رب العالمین برکت ناک ذات ادعوا ربکم تضرعا وخفیا تاسو دعا وغواړئ د خپل رب نه په عاجزۍ سره په پټه باندې انه لا يحب المعتدین بېشک الله پاک مینه نه ساتي د زیاتي کوونکو سره ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها او تاسو فساد مکه په ځمکه کې فسدا سمیدو او برابرېدو د ځمکې فساد مکه په شرک او په ګناهونو ودعوه خوفا وطمعا او تاسو عبادت وغواړئ د الله پاک نه دعا وغواړئ په ير او په تمه باندې ان رحمت الله قریب من المحسنین بشک رحمت د الله پاک نزدې دي نیکانو ته هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته او د الله پاک هغه ذات چې لېږي هواګانې زیری ورکوونکي وړاندې د باران نه حتی تر دې پورې د اقلت سحابا ثقالا هر کله چې اوچتي کی دا هوا صحابا اوریازی ثقالا درنی سقناو نو منگ روانی کو دا اوریازی دو بوڑا کی لبلتن اغا قارتا میتن چاگا مڑی فانزلنا بالماء پس منگ نازل کو پدی ازمکا اوچا باندی اوبا فاخرجنا به من کل التمرات پس منگ رو باسو پدی بو باندی القسم میں وجات کذالک ہم دارنگی نخرج الموتا لعلکم تذکرون منگ رو باس منگ برو باسو مڑی د قیامت پورت باندې د پارا دی چې تاسو نصیحت حاصل کړئ ایمان نه وړئ والبلد الطیب او هغه ښار چې هغه پاک وي یعنې ژوندۍ ځمکه پاکه ځمکه فصل واله ځمکه مؤمن مثال یخرج نباتو بإذن ربي دا روباسي خپل فصل په حکم د خپل رب باندې والذي خبث او هغه ځمکه چې هغه خوره ځمکه وي لا یخرج الا نکده په باران نازلېدو باندې نه روباسي هېڅ قسم مګر بېکاره څخه بوټي كذلك دارنگی نصرف الآیات لقوم یشکرون من بیانو آیاتنا دا قوم دا پر جغی شکر باسی لقد رسلنا نوحا الى قومی پمخی رکو کی اللہ پاک دا توحید دلائل بیان شو اس پدی رکو کی اللہ پاک دا توحید دعوت ذکر کی نوح علیہ السلام اللہ رب العالمین جلیل القدر پیغمبر چې د آدم علیه السلام او د نوح علیه السلام ترمنځ تقریبا 1000 کاله فاصله پاتې شوه د نوح علیه السلام خپل نوم شاکر یا سکن یا عبد الغفار نوح علیه السلام 900 کال الله پاک د دین تبلیغ وکړ لیکن قوم باقی او نافرمانو سلویخت کال عمر کی نبوت ملو شو 900 کال تبلیغ کو
اغین بعد کله چې قوم نافرمان تقریبا اتیا یا صدپاس اتیا کسان ایمان وروړو نوح علیہ السلام دا اللہ نه سوال وکړو نافرمان هلاک شو نوح علیہ السلام ته الله پاک سره د مؤمنانو نجات ورکړ د دې نه بعد نوح علیہ السلام شپېته کاله ژوند و نو د نوح علیہ السلام ټول عمر تقریبا 1050 کاله او په دونه وخت کې صرف اتیا یا دوا اتیا کسان مسلمانان شو عذاب نه بعد د نوح علیہ السلام په اولاد کې بچی پیدا شو او چې کوم نور مسلمانان د اولاد پیدا نشو نو دا رستو انسانان ټول د نوح علیہ السلام بچی دي نوح علیہ السلام چې کله الله پاک د دین دعوت شروع کو خلق وتوی ته په غلطه ته ناپوه نوح علیہ السلام ورته الله پیغمبر یم ای وتوی کوم ته پیغمبر اته ک فرشتہ راغلی وته مون ته سړی راغلی انسان راغلی الله جل شانو فرمایي چې دې تکذیب وکړو نوح علیہ السلام او مؤمنانو ته نجات ملو شو او چې کوم مجرمان تکذیب کوونکي د نوح علیہ السلام قوم الله پاک هغه هلاک نو فرمایي لقد ارسلنا نوحا الى قومه فتاغي سره موږ لېږلو نوح علیہ السلام خپل قوم ته د نوح علیہ السلام قوم په عراق کې آباد فقال وی فرمایل یا قوم اعبدوا الله اے قوم زما تاسو عبادت دیو الله کی مالکم من اله غیر استثناء د پاره بل خدای انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یقینا زیریکم پتا سو باندې دا عذاب د لوی ورځې چې قیامت ورځ ده قال الملأ من قومي او سرداران د قوم ان لنراك في ضلال مبين يقينا من تاويل فكار غلطه کی قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين او نوح علیہ السلام زما قوم نشتر پما باندې گمراهي لیکن زیم رسول در رب العالمین او بلغکم رسالات ربی زبیانوم تاسو ته پیغامات د خپل رب انصح لكم تاسو پر اراده د خیر خوای لرم وعلو من الله ما لا تعلمون زپیګم په الله طرف نه پاسه چې تاسو به نه پیږي او عجیب تمه تاسو انکار کوي زما د نبوت نانجا کوم ذکر من ربکم دا چې تاسو ترغه نصیحت د نصیحت ساز درب د طرفنا علی رجل منکم و یو سړی تاسو د خلقنا لینذرکم د پاره دی چې تاسو یری ولتتقوا د پاره دی چې تاسو تقوا اختیار کی ولعلکم ترحمون د پاره دی چې تاسو باندې رحم وشي فکذبوا فانجینا فذ تکذیب کدنو علی السلام پس موږ نجات ورکړه والذین معه فی الفلک وکسان ته چې د سره پکشته کیو واغرقنا الذین کذبوا بیااتنا من غیر کړه کسان چې تکذیب کوي زموږ د آیاتونو انهم کانوا قوما امین یقینا داخله جو دا د قوم چې دی وړاندو د زړه په لحاظ سره ویلا عاد نقاهم هودا پمخ رکوع کې د الله پاک د توحید دعوت د نوح علیہ السلام بیان شو په دې رکوع کې د الله پاک د توحید دعوت د هود علیہ السلام بیانېږي هود علیہ السلام الله پاک عادیان ته پیغمبر لګلو ارم یو سړیو چې دا نوح علیہ السلام تقریبا په 15 نسل کې بچو د ارم دو زامنو د یو زوینومي عوسو او د دویم زوینومي جثو د عوس د زوی عاد نومو او د جثو د زوی ثمود نومو نو دا عاد او ثمود دا په خپل منځ کې د تر زامن نیکه د دواړو ارمو نوح علیہ هود علیہ السلام دی ته الله پاک پیغمبر راولېږه هم د دې خاندان نو هود علیہ السلام دی ته دعوت شروع کړ دی وته ته نه پوهی هغه ته نه پوه نیم زد الله پیغمبر هغه یو مغه وجه بیان کړه چې ته خو سړی انسان منستان نبوت نه منو هود علیہ السلام دی ته ډېر دعوت ورکړ لیکن دی بغاوت کو اخر دا چې الله پاک په دې باندې عذاب راوست 3 کال په دې باندې باران بند شو چې باران بند شو زمکه شاړه شوې هغه نه بعد ته باران شروع شو اتر وزي وش په مسلسل باران اوریدو او په دې سره الله پاک د دې دا قوم هلاک هود علیہ السلام سره د خپل ملګرو په یو کور کې پناه واخیستله باران وریدو د دې په کور کې باران تکلیف نو مسلمانان بچو الله پاک دغه قوم ټول هلاک او هود علیہ السلام سره د ملګرو نجات الله ورکړ د غادیانو وجودونه دا ډېر غټ غټ الله پاک په دې نعمت دام کړو
پدې کې اوږد سړی 100 غز اوږدو او لنډې سړی پدې کې 70 غز اوږدو. الله پاک په ډېر نعمتونه کړو، لیکن کله چې الله پاک د طرف نه عذاب راغی نو پدې سره دی هلاک شو. شپږشتم د شوال باندې د یخنۍ په موسم کې پدې باندې عذاب راغی او الله پاک دی هلاک نو فرمایي وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا او موږ لېږلي عادیان ته ورور د دوی هود علیه السلام. قال یا قوم ویده ای قوم زما اعبدوا الله ته یو الله عبادت وکئ ما لکم من اله غیر نشته ستا دپاره بل خدای افلا تتقون تاسو نصیحت نه حاصلوئ تقوا نه اختیاروئ. قال الملأ الذين كفروا من قومه سرداران چې د قوم نو کافرانو انا لنراک فی صفات یقینا موږ وینو تا په صفات پنا پوهه کی انا لنظنک من الكاذبین او یقینا موږ تا باندې خیال کو چې خامخا ته دروغ جن نه. قال يا قوم ليس بي صفات ولكني رسول من رب العالمين. ويهود عليه السلام ای زما قوم نشتر پما سبي وقفي لیکن زم رسول رب العالمين ابلغكم رسالات ربي رسول تاسو پیغامات د خپل لبان لكم ناصح امين او زو يم ساز پار خیر خو امانت دا او عاجبتم ان جاءكم ذكر من ربكم ايت تعجب کی پدی خبر تاسو راغلی چې سال ضرب د طرفنا على رجل منكم لينذركم فجباد يسلي باندې چې تاسو نه دي د پاره دي چې او يري تاسو وسکري جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح. تاسيات کی چې کله الله پاک ګرځوتا جانشینان په ځاله کې د قوم د نوح عليه السلام نه. وزادكم في الخلق بسطا الله پاک ذات کې تاسو د پاره طاقت. فذكروا على الله فاستعطيات کی نعمتونه د الله پاک لعلكم تفلحون د پاره دي چې تاسو کامیاب شئ. قالوا دی وی جتنا ایتون چې منګه لنعبد الله ودو چې موږ سره د الله عبادت کو ونه در ما کان عبد اباؤنا او موږ پرېږدم هغه خدایان چې پلارانو عبادت زمون کړی دي. فاتنا بما تعدنا پستراول منتظم عذاب چې تم تیارې ان كنت من الصادقين کې چریت رښتونی. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب او بيد پتا کې سلام شي پتا سو ساز ضرب د طرف عذاب او غضب د الله. اتجادلونني في اسماء التا سما سر جګړه کې پنومونو کې سميتم تما باكم ما نزل الله بهم سلطان چې تاسو هغه بوتان لنمونه غو دي تاسو او تاسو پلارانو چې نه نظر ک الله پاک په دغه بوتانو خدایانو تاسو سره دلیل. فانتظروا پس تاسو انتظار کې نماکم من المنتظرین یقینا زم تاسو انتظار کوون کړئ چې عذاب په پچا باندې راځي نجات بچا ته ملاويږي. فانجینا پس موږ نجات ورکو درې سلام تو الذين موعد مؤمن هغه کسان ته چې د سره برحمت منا په خپل رحمت باندې. وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا او موږ به استجرل دې کسان چې تکذیب کوي زموږ د آیاتونو وما كانوا مؤمنين او نو د ایمان نوړونکي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.